دا به راوړې ښه سبق ته سرسې نو سره وړه ښه بغیر مسکون نه راشي که هغه د سزا ورکوي مولوي صاحب یو پوښتنه مو دا لرله سره اکثر خلکو یو دغه سوچ چې سره د کومه بیماري دي یا د کوم وایرس دي دې دپاره احتیاط کول ضروري دي یا نه دي ضروري و دا بیماري آیا موږ خلکو ته لګېدلی شي که نه چې د کوم خلک مسلمانان هم وي دې حوالې سره ته موږ خلکو دپاره څه پیغام لري بسم الله الرحمن الرحیم دې حوالې سره هم جمعې ورځې باندې یا جنازو باندې خبره کړې ده عام وبا څه کله راشي د دنیوي عذاب وي او دنیوي عذاب کې نیک سړی او ګناهګار سړی مسلمان کافر دا ټول بیا یو شان دي البته آخرت کې چې کوم عذاب دی هغه صرف کافرو دپاره دی نو مسلمانانو ته پکار دي چې دا خبره جدي واخلي سیریس واخلي او ټوکونه ما جوړوي بالکل مسلمان ته دا بیماری لګېدلی شي ویلې چې موږ خپلو سترګو باندې کسو چې په دې پاکستان کې چې کومو خلکو ته بیماري لګېدلې دا مسلمان دي مولوي صاحب داسې څه اسلام په حواله کې داسې څه هغه به تېر شي او زمانه به هم تېر شي چې دا شوابه راغلي وي هغه کې مسلمانانو ته څه تدبیر خیلی شي د عمر فاروق صاحب دور خلافت کې چې کله شام باندې وبا راغله نو عمر فاروق صاحب بیا خپل فوجي سپه سالار ته خط واستولو ابو عبیده ابن الجراح رضی الله تعالی عنه چونکې هغه یو لوی سړی و نو عمر فاروق صاحب سره دا اندېښنه وه چې د وبا کې به دا سړی مبتلا شي نو هغه په یوې خیلې باندې راوغوښتلو خط کې ورته دا ولیکلو چې ته به 2 ورځو کې نویه مدینې ته حاضري وکړي یو ضروري کار څه د تا دپاره پېښ شوی دی نو ابو عبیده صاحب چې کله خط پړاو کړل نو هغه ډېر هوښیار سړی و هغه ته دا اندازه ولګېدله چې دا ما اندي بیماري بچکونې دپاره غواړي چې بیماري کې زه مبتلا نه شم نو هغه د خط په څټ باندې ورته ولیکلو ما هغه خط یې واپس بیا ورته راوستولو چې امیر صاحب کوم مقصد دپاره چې ته ما غواړې هغه باندې زه پوه شوی لهذا ما پرېږده چې زه د خپلو مرګلو سره اندلته شهید شو نو دینه دا سبق مو ته حاصلېږي چې د عمر فاروق صاحب هم دا عقیده وه چې بیماری هلته د ما صحابه کرامو ته لګېدلی شي ویلې چې هغه مسلمان و نیک خلکو صحابه کرام او د ابو عبیده صاحب هم څه د جواب نه دا معلومیږي نن هغه داسې جواب نه دی ورته کړی چې زه خو یو لوی صحابي یم ما ته دا بیماری نه لګېږي بېغمه شه بلکې هغه په جواب کې دا ورته ویلو چې که ما ته دا بیماری ولګېدو نو دا به الله تعالی ما ته لیکلی وي لهذا زه د خپلو مرګلو سره څه وفات شم دلته ښه یم نو معلومیږي چې د ابو عبیده صاحب عقیده هم دا وه چې د بیماری ما ته هم لګېدی شي نو اوس یې سړی په دې باندې ځان ته قناعت نه ورکوي چې زه نیک سړی یم ښه سړی یم ما ته به دا بیماری نه لګېږي ټیک دی هر سړي خپل ایمان دی یو سړی وایي چې زه ما ته څه خدای نه یي خوښه نه لګېږي دې کې هېڅ شک نشته دا تقدیر مسله دی او د الله تعالی قدرت مو بالکل تسلیموو چې د الله تعالی نه وي خوښه بالکل نشي لګېدلی خو ګوره چې کله نوح علیه السلام الله تعالی ته فریاد وکړو که نه نو الله تعالی بیا د قوم د ختمونې اراده وکړه نو الله تعالی سره خو ډېر قسمه طاقتونه شته دي خو زنا قومونه په څه ذریعې باندې زنا په څه طریقې باندې غار کړي دي نو د نوح علیه السلام قوم الله تعالی په اوبو باندې غار کړی دی یعنې ځمکې نه اوبه راوخوټېدې پاسه نه اوبه راواورېدلې په وریځو وریځو باندې هغه نه مخکې الله تعالی نوح علیه السلام ته حکم وکړو چې ته کشتي جوړه کړه نو کشتي کې خپل مرګل یا ځان سره سوار کړه او تا ورکې سپور شه چې د اوبو نه باد شي نو دلته که چې د نوح علیه السلام ورته دا ویلي وای چې خدای ته خو دا قدرت لرې کشتي مو جوړه نه کړو بغیر د کشتي نه ته طوفان راولې موږ باج کې او دا قوم غار کې الله تعالی خو داسې کولی شو دغه خو قدرت کې وه خو بیا هم څه دی د اسبابو استعمال دپاره ټول تاریخ کې ټولو خلکو ته دا تاریخ پاتې شي چې د اسباب استعمال پکار دی نوح علیه السلام کشتي جوړه کړله بیا په هغې کې سپور شولو په هغه کشتي په اوبو باندې پاسه ګرځېده او دې طریقې سره ټول قوم غرق شولو نوح علیه السلام سره د خپلو مرګلو هغه بچ شولو نو دې نه موږ ته دا میسج میلاویږي چې د اسباب استعمال ضروري دی او الله تعالی باندې موږ یقین کوو بیا به اول به اسباب استعمال کوو بیا به په الله تعالی باندې یقین کوو او په اسبابو باندې به یقین نه کوو لکه اوس موږ ته ډاکټر ګولي راکړي نو موږ به اول ګولي وخورو بیا به وایو چې الله تعالی په دغو ګولیانو کې موږ ته شفا اچوي
او که سړی دی هغه نه ګولي خوري نه ستنه وي نه ډاکټر ته ځي ځان وغورځوي څه نه ما په خدای باندې یقین دی او الله تعالی مو جوړوي نو علما کرام فرمایي چې که دا سړی مړ شو نو د خودکشي کې رسي څه ته علاج نه کوي او معالجه نه کوي ډاکټر ته نه سي او ته یې څه نه الله تعالی باندې مو یقین دی مو به هغه جوړوي نو د دې بل مثال دا دی که سړی ساده بزور ته سي مثال نو هغه خپل وره کې ودرېږي سترګې پټې کړي که نه سترګې پټې کې وایي چې مو په خدای یقین دی اوس یو منټ بعد مو خدای کې دا طاقت شته چې مو سادي ته ورسوي نو بیا دا ګوډې ته ویلې خیږي نو څه ګوډې ته خیږي معلومه شوه چې دې اسبابو استعمال وکړلو او اوس دینه بعد په خدای باندې توکل کوي چې دې ګوډې په ذریعې باندې به سادي ته رسوي یعنې الله تعالی هر وخت د هرې زمانې کې د اسبابو استعمالول یې موږ ته ویل میسیج پرې ایښی دی ګوره یو د الله تعالی قدرت دی او یو د الله تعالی سنت دی د الله تعالی قدرت دا دی چې په شنه اسمان باندې باران ورولی شي خو په شنه اسمان باندې نه وري سنت دا دی چې اول ورو راولي بیا موږ باندې باران ووري هغې کې پیدا دا راوځي څه وره راشي نو هغه شپونکی خپله رمه څنډې ته کړي که د چا غنم بهر وي هغه څنډې ته کړي که د چا ماشومان بهر وي چرګې وغیره بهر وي هغه رانوبسي د الله تعالی په سنتو کې موږ ته وګوره پیدا میلاو شوه هغه نه بعد باران وشي اوس که الله تعالی خپل قدرت باندې باران ورولی یعنې وره نه راتللی ورېځې نه راتللی باران ورېدی نو ډېرو خلکو باندې به لیارو کې پټیو کې په وزو میږو باندې وړو وړکو باندې باران ورېدلو بیا به موږ ته تکلیف ونه الله تعالی ته خو یو شی دی که په ورېځې کې باران وي او که په شنه اسمان باندې خو د الله تعالی سنت داسې دی چې هغه اول ورېځې راولي بیا باران ووري د دې د وجې نه د اسبابو استعمال دا ګناه نه دی بلکې دا عین عبادت دی احتیاطي تدابیر څه دي دا په هر تاریخ کې په هر وخت کې مسلمانانو استعمال کړي دي اسباب اختیار کړي دي لہذا موږ ته پکار دي چې داسې حالاتو کې موږ د ډاکټرانو په هدایاتو باندې عمل وکړو او هیڅ کلم دی غفلت کې او په دې خبرې کې ځان ونه چو سره موږ مسلمان یو بس موږ ته نه لګي که د سړي خپل ایمان دا وي د هغه به خپل ایمان وي خو نورو خلکو دپاره دا څه دی رکاوټ ما جوړیږي او بل چا دپاره دا فتوا هم نشي ورکوی لکه د موږ څومره مشران دي پاکستان کې لوی لوی علما کرام دي هغو به په خپله دا ایمان وي څه کیدی الله تعالی ونه غواړي ما ته دا بیماری نه لګي خو امت دپاره خو دا فتوا نه دي جاري کړې چې تاسو مسکونه ما اچوو تاسو لاسونه ما مینځو تاسو ګاڼې ګوڼې ته خامخا وځو هېڅ نشته دي بلکې هغو احتیاطي تدابیر څه دي خپله هم اختیاروي او موږ ته هم دا هدایات کوي پولیس نن سبا لکه ټول نه غټه مسله زموږ په پښتانو کې خصوصي زموږ په علاقې کې دا غټه مشکل لري چې هر یو سړی ته لوس میلول غواړي زه که هغه سره لوس میلوم نو مو زړه خفه کېږي او که نه یې میلوم د هغه زړه خفه کېږي نو دې صورت حال کې به ته څه یې سره لوس میلول لاس میلول څه دي ټیک دی ثوابه کار دی خو د سنت درجې کې موږ ته وایو د واجب او د فرض درجې کې خو نه دي که نه اوس بیماري نه ځان بچ کول فرض دی د خپل ځان حفاظت فرض دی او لاس میلول څه د سنت مستحب درجې کې رسي نه که داسې ورځو کې داسې د ډاکټرانو په هدایاتو باندې سړی چا سره لاس میلاو نه کړي نه دا عذر کې رسي حضور یو ډاکټر دی هغه چا ته وایي چې ته سجده ما لګوه د سترګو اپریشن وکړي نو موږ تاسو فرض سجده پرېږدو که نه پرېږدو نه څه فرض سجده پرېږدو یا جوماته ته راوتل پرېږدو چې هغه واجب دي نو که لاس میلول مو پرېږدو دې کې څه قباحت نشته دی یعنې مولوي صاحب دا موږ خلک اکثر دا خبره کوي چې لوس میلول چې د سنت طریقه دی دا څه نه میلوي ګناه دی یعنې په دغه حالاتو کې موږ لوس نشو میلولی نو دې کې څه که د عذر په وجې باندې څوک لاس میلاو نه کړي نو دې کې نه شرم شته او نه څه ګناه شته مولوي صاحب اخري کې موږ خلکو دپاره به بیا که ته څه پیغام ورکول غواړې نو پیغام دا دی چې دا شی صرف کافرو پرې مه خاص کوي ګناهګارو پرې مه خاص کوي بلکې دا عام وبا دی عام بیماری دی نو هر سړي ته چې الله تعالی وغواړي نیک او ګناهګار ټولو ته دا بیماری لګېدلی شي نو لہذا هر سړی د خپل ځان بچاو دپاره او د امت کې د بیماري نه خورېدو په واجب باندې احتیاط وکړي او چې کوم احتیاطي تدابیر علما کرامو خیالي دي یا ډاکټرانو خیالي دي هغه د فالو کړي ورسره کومې دعاګانې دي هغه د هم جاري ساتي او په الله تعالی باندې یقین ساتي انشاءالله العزیز امید دی چې مسلمان به حتی وسه څه د دې بیماري نه خدای پاک بچ کړي क्या होता है दरवाजा करो